خلکو ته روجماتي ورکول په ذریعې سره وو، نو زموږ مسلمانانو وروڼو ټولو په هغې کې حصه واخیسته. یعنې رمضان چې شروع کېده زموږ ملګري کېناستېدل، بخرالامین صاحب هغه یو خبره وکړله، وایي هر کال موږ دسترخوان چلو نو څه ترتیب به کوو، هېڅ شکل د دې موجود نه و چې یا موږ سره څومره پیسې دي. هغه مې داسې کار دی، ملګرو ته یې شروع به د ځانه کوو، ټولو پسې پیسې ولیکلې چې کس کس ته یې کتل، چا پسې 5000 ولیکلي، چا پسې 3000 ولیکلي، چا پسې 2000 ولیکلي، او د خپل ځان نه شروع کړئ زما دا، او یې الله به انتظام کوي. ملګرو محنت شروع کړو، الحمدلله تحدیث بالنعمت وایي چې ټوله میاشت د ناړو کلي د لارې سر ته د روډ په غاړه باندې د ستاره فلاحي تنظیم دسترخوان وچلېده. 2,38,890 روپۍ دا هم دې کلیوالو یار دوست او دغه رنګې چا هم چې د فیسبوک په پاڼه باندې زموږ پیج کتو د خپل وس مطابق که چا د 10 وس کېده او که د چا 1000 وس کېده او بعضو ملګرو پکې چې دی نو ډېر وکړو، هغه وشولې الحمدلله. او ټوله میاشت هغه دسترخوان وچلېدو چې څوک به ودرېدل او تېرېده به او روژه به یې ماته کړله، یو بل ته یې وګوره دا ناړو کلی دی، دا دوی تنظیم دی. څومره ښکلې د خوشحالۍ خبره ده. انسان په دې ډېر خوشحاله شي چې د چا خدمت وکړي، چا ته روجماتي ورکړي. نو ملګرو د خپل وس مطابق که هغه زموږ کلیواله وروڼه دي او که هغه زموږ خویندې دي، که هر څوک په هغې کې پوره حصه واچوله، الله تعالی دې قبول او منظور وګرځي. دا د خوشحالۍ خبره ده. نو دا رمضان دا و د دې دپاره چې په دې کې د غریب تپوس وکړلی شي، په دې کې د چا روجماتې وکړلی شي، په دې کې د خلکو سره د غمخوارۍ وکړلی شي، د یو بل تپوس او پوښتنه وکړلی شي. او دا د یوې میاشتې پریکټس و، یعنې د دې مطلب دا نه شو د رمضان چې یو میاشت موږ لمونځ مو خو تکبیر الله سره وکړو، خلکو باندې مو روټۍ مو خوړوله، صدقات مو هم کول او دغه رنګې تراویح مو کولې، نوافل مو هم کول او د قرآن تلاوت مو هم کو، او چې څنګه د اختر لمونځ وشي نو د هر څه به چوټي شي. نو نه دا چې یوه میاشت موږ کم ترتیب او کم روټین کې لګیاو او څنګه اعمال مو کول، تکبیر الله سره مو لمونځ کو، تلاوت مو کو، ذکر او عبادت مو کو، د حرامو نه مو ځان ساتل وې زموږ روژه ده. او دغه رنګې چې دی نو په خلکو باندې مو روټۍ خوړوله، روجماتې مو ورکوله. نو دا د یوې میاشتې پریکټس دی. الله تعالی وایي چې دا 11 میاشتې همدغه شانتې بیا کوه. نو ملګرو ته ګورې خصوصي درخواست دی چې ګورې څنګه چې به رمضان کې جوماتونه زمونږ د مزګزارو ډک وو، چې ګورې په غیر رمضان کې مخکې شانتې مونږ پابندۍ سره مونځ ته راځو. څنګه چې به مو رمضان کې د ګناه نه ځان ساتو، وایي زمونږ روژه ده او مونږ کولی شو، مونږ کې دا طاقت شته چې حلال خوراک مخې ته پروت دی، مونږ ګوته نه ورلو، زمونږ روژه ده. نو بدن کې دا طاقت شته چې حرام د مخې ته راځي او حرام د مخې ته پراته وي، نو ته به د هغې نه هم څه کې تا کې دا طاقت شته چې ته د هغې نه ځان وساتې. نو د یوې میاشتې دا پریکټس، دا ترتیب دا به خرابونه، دا به چلیږي انشاءالله ټول کال.